بسم الله الرحمن الرحیم. ابو المنتهی درس نمبر 7 صفحہ نمبر 29. وهو شیء اللہ تعالی جل جلالہ شی دے شی لا کل اشیاء نه پشان د نور شیزونو ورسیدای شی چې کم دینو دا مصدر دی القاری حنفی حروی رحمه الباری لیکلی چې شی مصدر دی او مصدر کله راضی مبنی للفاعل او کله راضی مبنی للمفعول. نو شی که په معنا د مشیئون سره شي اراده کړی شوی مصدر مبنی للمفعول والے بیا استعمال په حق د باری تعالی کې صحیح نه دی. بیا باری تعالی ته شی په معنا د اسم مفعول نشي ویلې او که شیئون مصدر مبنی للفاعل واخلی شائن اراده کون کې په معنا د مرید اراده کون کې نو بیا اطلاق باری تعالی جل جلاله باندې صحیح دی. الکه پوښ په خبره باندې او کله کله داسم کیږي چې ذکر شي او مراد پاغه سره مطلق متصف بالوجود وي. مراد تنسوي الکه مطلق متصف بالوجود کاغه واجب او کاغه ممکن وي. او فرق بکې کا الله تعالی ته دی ویلو شی مطلق نو فرق بدای چې الکه الله تعالی معبود دی او موصوف دی پاغه واجب الوجود ورسېدل کا یعنی داغه وجود څه دی لکه واجب دی. حاضر ازه ورپسې نو خدای تعالی څه دی شی دی شی خلا کله شیانه پشان د نور شیزونو لقوله تعالی د وجد دی قول خدای تعالی نه الله جل جلاله فرمای قل ای شیئنا د دې آیت شان نزول تاسو د موحشی ذکر کړي په حاشیه نمبر 4 کې فارسی کې ذکر کړي ګوري ورته نقل دی چې صفهای قریش چاغه بیاقلانو د قریشو گفتن د ویل چې اے محمد صلی الله علیه وسلم صاحب حضرت سره خپل خبرې کوم یو سات پس د قریشو بیاقلان راغه او هغه نبی له سلام ته ویل اے محمد ما کثیرا نمی بینم مون خو یو قسم نه دی کتلې کې تصدیق تو کونت چې ستا تصدیق وکي. ما خو یو قسم نه دی کتلې چې ستا تصدیق وکي او رسیدلې و از احبار یهود و علماء نصارا پرسیدم ما د یهود د مولیانو او د عیسویانو د مولیانو نه تپوسم کړي دي کې صفت این مرد را در کتب خویش دیده چې تاسو د دې سړي صفت په خپل کتابونو کې لیدلې دي این همه انکار کردن هغه ټول حرامیان انکار وکړي چې نه نو ستاسو څوک هم تصدیق نه کوي. دا یو څو بی عقلانو د قریشو نبی له سلام ته ویل اکنون کسی بما بنمای اوس تمون ته یو کسو خایا کې گواہی بر رسالت تو و بر حقیقت کتاب تو دهند چغه گواہی پر رسالت ستا او په حقیقت د کتاب ستا مونږ ترا کیو خای گواستا گوا سوق دی. نو آیت آمد آیت راغه د برنه ورسېدلی قول بگوید در جواب ایشان وایا د دې رزلانو په جواب کې وې دي ته د دلګانو ته وایا کې ایو شینا چی چیز کم یو شی اکبر شهادتنا بزرگترس غټ دی از جهت گواهی یعنی گواهی کیست بزرگترگ از گما گواهی های کم گواه غټ دی د جهت د گواهینا او کم گواه ټولو گواهانو کې غټ دی. نو که جواب در کو چې الله خف بها ونعمت او کنه د ګونګي شیطان غوندي غلی شو نو تو ورته وایا قول الله بگو خدای تعالی بزرگ است از جهت شهادت تو ورته وای چې الله تعالی بزرگ دی لوی دی د جهت د گواهینا نور سیدی ګوالته ګوره قل ایو شین کم یو شی
او قول الله غشي الله دې چې جهاد د گواهی غټ دی شي اطلاق الله باندې شو کو نه شو الکه په خبره پويږي کنه خودم را خبره یاد ساته شی ثابت او موجود دا درې واړو کې مساوات دی یو شی دی ښه یا درې واړو کې څه دی لکه مساوات دی مساوات الله دې شی دې سمانه ثابت دی او ثابت سمانه موجود دی او کچا در باندې اعتراض کولو چې موجودونه دا غصيغه د اسم مفعول لکنه موجود کړي شوی نو الله چا موجود کړي دی چې الله ته موجود وي دا موجود څوک دی چا موجود کړي دی وجود ور کړي شوی چا ورته وجود ور کړي دی چا موجود کړي دی دا غو د مفعول صيغه ده مفعول غفعل او فاعل غواړي ولکه پويږي نه په خبره باندې جواب ولا ورکه چې خدای دې پوي کا د موجود معنی څه ده المتصف بالوجود المتصف بالوجود هغه چې موصوف دی په وجود سره دغه الله پاک جل دغه معنی مراد ده دلته د اسم مفعول معنی مراد نه ده بلکې دلته د موجود معنی ده المتصف بالوجود الک ادا زم پکار کوي کنه کوي ګور ورته او هو شی الله تعالی شی دی لقولی تعالی د وجد دی قول له خدای تعالی نه قل اي شينا دي توای چې کم یو د شی زونو اکبر او زیاده غټ دی شهادتن په اعتبار د شهادت که جواب درکو فبها ونعمت او کنه چپ شو قول الله ورته وایا غشي چې اکبر دی من هيڅ شهادت هغه الله دی شهیدنا هغه زما گواه دی کنه کافرانو بسوي لست مرسلا ته رسول نه لګلې شوی نه الله ورته سوې یاسین الله د الله حبیب پدې خپويږي والقران الحکیم زما دي قسمی دا پر حکمت کتاب او د محکم کتاب انک لمن المرسلین چې بشک ته د مرسلین نه کدا رزلان وی چې لست مرسلا نو زه گواہی ورکوم چې انک سم سره ویم چې انک لمن المرسلین نو الله گواه دی قل الله شهید بیني وبینکم الک خبر باندې پويږي نو الله شهید خلا کله شیا نه پشان د نور شزونو لقولی تعالی د وجد دی قول الله تعالی نه چې الله تعالی په خپل فرمای لیس کمثله شیء کاف زید دی لیس مثله شیء نشته په مثل د الله تعالی یو شی هما ومعنى الشیء غرض د دین څه دی لکه غرض د دین د شارح رحمت الله علیه بیان د مساوات دی په منځ د ثابت د موجود او د شکی کما قلت لكم انفا ورسېدلی ومعنى الشيء معنى د شی الثابت ثابت ده ومعنى ثابت معنى د ثابت الموجود موجود ده وفي اکثر النسخ او په اکثر نسخو د فقه اکبر کې راغلي دي چې الله تعالی شی دی خلا کله شیا او معنى شی الثابت نو سره راغلي دي یعنی اثباته راغلي دي ومعنى شی اثباته راغلي دي اثبات ذلك الشيء یعنی ثابتول دغه شی دي اي انا نثبته ما مونږ دغه شی ثابتو اوس معنی د اثبات چې تی ثابته ته څوګه چې تی ثابته نو اولها شکی وای یعنی نعتقد ثبوته بلا جسم مونږ ورته عقیده ساتو چې دا ثابت دی بغیر د جسم نه اثبات څه معنی هغه اثبات معنی د اثبات څه ده اعتقاد د نسبت ثبوتی دی مونږ اعتقاد د نسبت ثبوتی ورته کو چې دا ثابت دی خو بغیر د جسم نه بغیر د پوی الزان په دې خبره پوی ګورې ښه مونږه اعتقاد د نسبت ثبوتی الله تعالی ته کو چې دا ثابت دی بغیر د جسم نه دی بچي جسم څه ته وای جسم ما له ابعاد ثلاثه جسم هغه څه ته وای چې هغه ابعاد ثلاثه لري طول لري عرض لري عمق لري وګدواله لري پلنواله لري جوړواله لري دغه ته وای جسم ورسېدلی او حکما سوي حکما وای چې جسم د دوه سيزونو نه مرکب ته وای المرکب من الحیوله والصوره د صورت نه او د حیوله نه چې مرکب شوی دی ته جسم وای متکلمین څه ته وای وی مرکب د اجزاء لا يتجزانا د اجزاء لا يتجزانا چې مرکب دغه ته څه وای جسم وای الکه پیږي کنه
نو الله مرکب دی، الله اجزا لري، الله هیلو صورت لري، نو مړه راځه ورپسې کنه. نو موږ الله تعالی ثابتو عقیده د ورته لرو چې دې ثابت دی خو بغیر د جسم نه. نو دلته پدیس دی باندې عبید الله قنداری سیب لیکلی دي چې وهابیان مجسمه دي او دا غي درې ډلې مخودلې دي. یو ډله د مجسمه دا و چې هغه الله د مهي په شکل له دا کافرانو ګور، یو دا د ودا وینو غوخي وډکو دا غینه جوړ دی، او درې مرکه دا د وید انسان ته ګوره ودا شه د په کرسي باندې خپل مړولې دا ناس دي. دا د څه کافران دي، وهابیانو کې د څه کافران شته دی ګوره. دا غدي دا ټیس په خراش کې پټای ښه غلط عقیده پس پټای پر رفول یدین پټای. رفول یدین الکه کو کنه ودا حدیث کې راغلي دي، ویره دی په حدیث ډیر ښه عمل کوي، هغه عمل بدر تنیغ نیغ کوي، منځونه وګد کوي، رفول یدین کوي، امین بالجهر کوي، امام پس قرات کوي، ولې بخاری حدیث کې راغلي دي. فلان کار کوي په حدیث عمل کوي، دا عملی شه دی، دا براغون کو دغه ور سره د سره بحث نه کو، دا موږ د الماری کې خود او دومره د پیښور امر تعالی ورپسې واله عقیده تر عقیده څنګه ده مجسمه الله له جسم ثابت ہے. نو دا عمل بد اخلاص کی دار فل یدین قرات خلف الامام بد اخلاص کی نه دی عوام متسترګو کې شخور او شګي ور بغي په حدیث عمل کې. دا حدیث کې راغلی چې عقیده دي د کفر داغي سره وسګي، په دې سره فقیده خلکونه پټ ساتي. پوښ وای په خبره او دا نور د دلته چې کوم دا کوچی موچی دا ګډړان می دړان دا ګرځي را ګرځي. د دې د وابیانو فرق په صرف په تقلید کې دی ښه، چې دي ځان ته مقلدین وي او غي ځان ته غیر مقلدین وي. او دي د حیات النبی قیل دی خو هغه صرف قبر کې حیات ورته ثابتې، نور ماورا مخ کې نزي نه تصرف منی نه بل سمنی. او هغه حیات النبی د قبر په خوا کې اسمام نه منی دومره منکر دي. بس دغه د درې فرقونه دي. نور عقیده د دو داغه یک یو سزدا دیم ویرا کوزیږي او ډیر لگائےگا، او دیم وی تو آجا او دیم وی جهاد ورته ثابت دی کنه. ودا زموږ د حناف د مشهور د عقیده مشهور کتاب العقیده الطحاویہ د خاپیرک بچی علاوه خبره باندې پیږي کنه. نو فرق د دو داغه څه شی دی لګا نشته د عقیده کې. فرق دغه یو څه شی زونه چې خلکو ته نیغ کوي. نور غم په غټ پوخ کانی سره غټ کافر دی او دام غټ کافر دی. راځه ورپسې بلا جسمنا بغیر د جسم نه. هاذا بیان دا بیان دی لقوله د دې قول د د پاره چې لا کله شي چې الله شه دی خود نور شي زونو په شان ته نه ځکه نور شي زونو خو جسم دی والله خو جسم نه دی کنه. نو دا دغه بیان شو. اوس درته دلته قیاس حملی موصول النتائج د شکل اول کې دي خبره باندې پیږي کنه. سوې وی ګورا درې قیاسونه درته کې دي ښه. اول قیاس دا دی لئن کل جسمنا ذکر هر یو جسم منقسم د تقسیمیږي اجزا وتا. لئن کل جسم منقسم دا صغرا شو، او کل منقسمنا مرکبنا، او هر یو منقسم هغه مرکب د اجزاونه دا کبرا شولا. نتیجه او ورته ترو باسه نتیجه دا شو. نو فکل جسم مرکبنا هر یو جسم څه دی لکه هغه مرکب د اجزاونه او الله غو جسم نه دی ښه. اوس د دې قیاس دا نتیجه راواله، دا نتیجه دینه صغرا جوړه کا. د دې قیاس نتیجه راواله دینه صغرا جوړه کا. د څه وایا چې کل جسم مرکبنا هر یو جسم څه دی لکه هغه مرکب دی. وکل مرکب محدثنا او هر یو مرکب څه دی محدث معنی نوې پیدا شوی دی. نتیجه دا شو فکل جسم محدثنا هر یو جسم څه دی لکه هغه محدث دی. خدا د قیاس حملی د شکل اول د ابو القیاس. دویم نمبر اوس دا نتیجه راواله دینه صغرا جوړه کا. د څه وایا کل جسم محدثنا هر جسم څه دی نوې پیدا شوی دی. وکل محدثنا محتاج الى المحدث او هر یو محدث نوې پیدا شوی محدث پیدا کون کی تا محتاج دی. نتیجه څه شواله کا کل جسم محتاج الى المحدث
هر جسم څه دی محتاج دی چاته محدث تا دا دریم قیاس حملی د شکل اول شو او د دې دریم قیاس دا نتیجه څه ده لکه دا مطلوب ده دلته دا مطلوب ده ان لو كان الله تبارك وتعالى جسما لكان محتاجا الى المحدث کله تعالی جسم وی دی بچاته محتاجو محدث تا او هذا خلف او دا خلف دی فی حقه تعالی د الله تعالی په حق هغه محدث ته محتاج نه دی هغه ته ټول خلق محتاج دي هر محدث په خپل وجود کې هغه ته محتاج دی بچي پويږي په دې باندې لئن كل جسمنا لك هر یو جسم منقسم دا منقسم دی اجزاء او هر منقسم مرکب دی د اجزاءونه او هر مرکب محدث دی او هر محدث محتاج محدث تا ولئن بل دلیل دی چې ګوره كل جسمنا هر یو جسم هغه ممکن دی او ممکن څه ویلکه ځکه چې ما سي والله ټول چې کم دي ممکنات دي کنه او ممکن هغه محتاجي او واجب تعالی غیر ته محتاج نه دی هغه محتاجي ال الواجب الوجود هغه ذات ته چې داغه وجود واجب دی ان الله تعالی جسم نه دی ولا جوهر او جوهر هم نه دی پوښ لیکنه لئن الجوهر ذکر جوهر يكون غوي محل د پاره د عوارض او الحوادث حوادث د پاره هما او الله تعالی منزه عن ذلك او الله تعالی منزه او پاک دی د دینه ولا عرض او الله تعالی عرض هم نه دی لئن العرض ذکر عرض مستقل بالوجود نوي او الله تعالی د ستنه دی لئن العرض ذکر عرض لا يقوم بذاته هغه په اعتبار د خپل ذات نه قیمیږي بل يفتقر الى محلنا بلکې دا عرض محتاج وي او محل ته يقوم به چې دی قیمیږي تعالی ک تورواله یا حبشي پورې قائم دی یا تفخي پورې قائم دی یا تور واسکټ پورې قائم دی په خارج کې وجود څخه خودل شي نه دغه یو محل ته چالتو کې قایمیږي ارس خواغي ته محتاج دی ورسېدل کنه او افتقار څه دی لکه افتقار او احتیاج دغه اماره د امکان ده او باری تعالی څه دی لکه هغه واجب الوجود دی هغه ممکن نه دی هغه واجب دی نه فیکون ممکنه نو ارس خو ممکن دی او الله جو ارز ده کنه چې الله واجب دی او د ممکن او د واجب په درمیان کې څه لکه وایا تناقض دی کنه نسبت د تباین دی کنه دا جمع کېدی شي لکه نشي جمع کېدل ولا حد له الله تعالی لره حد نشته دی حد څه ته ویل لکه هغه تعریف په ذاتیات سره دغه توحید تعریف په ذاتیات سره دغه توحید او دی وی چې لکه ان الحد ذکر هذا تعریف الماهیت دا تعریف د ماهیت دی به ذکر اجزائها لاندې ناقص څه وي په ذکر د ذاتیات د شي سره تعریف د ماهیت په ذکر د ذاتیات د دغه ماهیت اصطلاح د منطق کې ورته ذاتیت وای د اجزا وتا نو که شرط عام یغی ته جنس وای او که خاص یغی ته سوی لکه فصل ورته وای لکه تعریف د چا د انسان په حیوان ناطق سره چیروالی ناغه ذاتیات چې ورته ذکر کې ذاتیات اجزا دغه توحید او الله تعالی اجزا لري لکه نه لري کنه او واجب الوجود او واجب الوجود هغه فرد دی او فرد څنګه دی لکه فرد بسيط دی فرد بسيط دی الله تعالی اجزا ګورا الله تعالی نه اجزا ذهنیه لري لکه جنس او فصل او نه اجزا خارجیه لري خبر باندې پیږي کنه لکه اندامونو او جوارح راواله دی وجنه د سلم په شرح کې علماء دا لیکلي دي چې باری تعالی بسيط دی ذهنا و خارجا فرد دی بسيط دی ذهنا و خارجا نه دی اجزا ذهنیه لري لکه جنس او فصل او نه اجزا خارجیه لري لکه اندامونه راواله نو بسيط دی ذهنا و خارجا نو په دغه اعتبار سره ولا حد له دل حدم نشته دی سلم خطبه د چا یاد ده لکه نحمد الله على توفيقه شاو لا يحد ولا يتصور لا يحد حد نشي بیان اول او مخکې سوي تعالى عن الجنس والجهاد بس دې دومره زورو خدا دومره ډیر روزه او واجب الوجود دا فرد لا جزء له وغلر جزء نشته دي فيمتنعون منع ده ان يكون له حد غلر دي حد پیدا شي وقد يكون كل راضي حد فمانه ده نهايه ولا نهايه لله والله نهايه نه لرزق هغه ابدي دي او ازلی دي ازلی
بدايه نه لري او ابدي نهایه نه لري نو حد یا خو ذکر د ماهی تعریف د ماهیت په ذکر د اجزاء سره چې منطقيان ورته ذاتيات وي او الله غو فرد دی او بسيط دی او یا راضی حد په معنا د نهایه او الله نهایه نه لري نو ذکر لا حد له ذکر سلم ملاوي لا يحد ولا يتصور ولک پوښوي رازا ولا زد له خدای له رزيد نشتا الا نذير له ولا كف له ولا ند له ند په کسره سره مثل او نذیر ته وي ولا مثل له الا شريك له في النوع شریک الله لره نشته په نوع کې لانه لا نوع له ذکر الله نوع نه لري کما لا جنس له لکه څنګه چې غلره جنس نشته او مثل نه مماثلت راځي کنه او تا بسولي په جامع باندې وکتلې چې یو مماثلت دی یو مجانست دی یو مشارکت دی یو مشابهت دی نو مثلیت قل انما انا بشر مثلكم مماثلت راغی مثلیت څه ته وایي والمماثله مماثلت الاشتراك في النوع اشتراک په نوع کې دی ته مماثلت وایي نو الله تعالی سره هغه خو نوع نشته نو سره پکې شریک د کوم ځینه پیدا شي لکه څنګه چې هغه له جنس نشته دی نو مجانست به دغه سره څنګه پیدا شي دچا څوک به دغه هم جنس شي بیا او چې نبی رسول الله وایي چې انما انا بشر مثلكم نو مثلیت راغی مماثلت نو په نوع کې د سره شریک تاسو من انسانان یې زم انسانم خدای نه یما لکه څنګه تاسو خدایان نه یې ادمي وصف کې تشبیه د وجودي کې نه ده ځکه یوها الیا ما ته وحی کولې شي او تاسو ته الهام هم نکېږي ما کېږي د تعالی نو بڑے مواجه تندې تور کې او ما غوندې دي او ما غوندې دي او قل انما انا بشر مثلكم نو ته مماثلتم پیژني د علم سدویم درکشتا د علماء په صف کې مچا کې نه ولې بس دغه حال سلوي خرزي به ولګي د جهان غټ جاهل بتی بلني او قل انما انا بشر مثلكم به وظیفه کړو دا به یاد کړی هوا خدای را ولي ونه خدای پیدا کړی دي اتوتیان خدای پیدا کړی دي اکیلې ملټي خدای پیدا کړی دي نو تا د سلوي خاله کې دا خبرې زده کې دا غزمون وړو تم ورځي خدای دې غر کو تبا دا چاله نه ورځي دا د دې غ توحید دی ښا دي ته توحید وي دا خو د وړو خبرې دي سکراتینګ کا چاغه یا الله خیر مکو خوږی مې سکم یا خدای منی په خدای غو جنگ نه دی خدای څوک نه منی جنگ خو په دې باباګانو دی په انبیو دی په اولیو دی په دې کافری دا خدای دی وبخا راځه ورپس فاذا قيل کله چې ویلش چې هما متماثلان دا دواړه متماثل دي نو معنا همانه داوی چې انهما متفقان فی الماهیه النوعیه دا دواړه متفق دي په ماهیت نوعیه کې دغه او الله هو نوع نه پاک ذات دی جنس نه پاک ذات دی اجزاء نه پاک ذات دی بسيط دی فرد دی احد دی واحد دی صمد دی لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا بداية له ولا نهاية له لا أول له ولا آخر له لا جهة له ولا مكان له ولا هيز له ولا ولد له ولا والد له فخبر باندې پیږي کنه وله يد ووجه سبب د غزنوي اللهم صل على محمد وآله